نو اول خو مونږه د خپل ځان ته قتل پکار دي چې دا مونږه څه کوو. مونږ سال جوړ کړي. نو عزیزانو چې څنګه یو دغه سه اراده راته د خدای هم دي څنګه چې یو بیگام په سلور بجې وکړ، سلور بجې څوک را پاسي او د الله نوم را پاسي. مونږ ټول زه ملایمه خو چې بانګونه وشي را پاسم او داسو کوم مونږ تاسو سمرا بزرگان چې ناس دي سلور بجې څوک را پاسي او د الله نوم الله وې چې خدا په خپل رضا خو نه علي اورګه چې د خپل نامه به اختیار در باندې واله به اختیار. نو په سلور بجې د پاکستان له یو ګړچ ورکو چې ګړچ ورکو ز کور نه بار راو او زنانم دیوډای کې ودرولې وي چې کدا ګړچ زیات شو دا کور را غورځېدو نو بیا بار را منډي کوي ارته چې جوړي. نو بار چې راوتم نو ګورم دنیا راوته ده اور سره و یا الله خیر یا الله هغه خلق د خلینا من د خیر आवाज او د الله نوم واورید چې ما په جمعات کې اډولې دي دي نو پلس منټه د پاسه په سلور میں دا شعر ہوئے چې هر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی. اے اللہ د هر کار نستا یو خاص کاریگری مانی. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. آب روا کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب روا بنایا. میدان کے ولاڑوں ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. بیگادا خلق دخلینم یا اللہ خیر آواز وتو چاپ چتر تیو بجے پوری وی سی آر قتلے بیگاد جمیش پوا مبارک اشپوا آغا شپوا چپ دیش پبنے کانو تد جناب محمد رسول اللہ زیارت نصیب کے دے داغ شپوا چپ دیش پب بزرگانو تد اللہ دیدار نصیب کے دے پدے بغداد کی او بزرگ پروتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پدغ شپا یو کم سل کرتے پا زندگی کے دتب پدغ شپا د خدای دیدار نصیب کے دے بیگاغ مبارک اشپوا چاچے تر یو بجے پورے داڈم توب لی دلے ہو آغیم پا سلور بجے بے اختیار را پاسو لو خپلا نامہ پیو آغست دیکھ رکھنے کم طاقت بیگادا سے ہو چھ دا دنیا را ٹینگا کرے ہوئے چھ دا دروازے والے گربی زمونگ دا کور دروازے دا سے گربی دے لکا سو کے چھے دا سے بے اختیار نو دا کائنات داغا نظام دے داغا ملک دے اس نندے کنجرانو چوئے چی جی دا آغا سپیڈ کے جلسہ وا چی کم سپیڈ کی پا ایران کے راگلے بس خبر اخلاص دا دی سپیڈ چی دے دمرا تیزو لکا ایران کے چی راگلے وا نو ایران کی پہ لکونا خلق خدا تباہ کریو کنا نو سپیڈ آغاو او تباہ پہ نکڑے نو گرچ در کو چی سبانے دینا تیزولے شم پا کمرہ کے بپروتے پا ڈبل بیٹ کے او چت بدر باندے راکے دوی اگر دی مرکز معلومی چی دا دی زلزلے مرکز کم زے ہو او اغا تشپشا پہاڑونا چی دی دا کم زے نشے ہوا نو مرکز دا دی دا سی مثال دے لکہ دیو سڑی زن کدنی او ڈاکٹر پہ سیٹوسکوپ کی دی چی سیٹوسکوپ پہ کی دی دا غصاو دی او ڈاکٹر ہوئی چی دا ہارٹ فیل کی گی لگیا نو حال خوئی چی ہارٹ فیل کی گی خدا ہارٹ علاج ڈاکٹر کو نہیں مرکز خود معلوم کو چی دا زلزلے مرکز کم زے ہو لیکن دے مرکز لا دیوال والے شی چی سبا دا ملک بیاو لکھو ننستا ملک ٹال ڈم توب و کنجر کوش
او بیا په پاکستان کې د جمعې شپه د لعنت شپه کل هم ودونه د جمعې په شپه کېږي او د دنیا ډمې پکې د دنیا جمعې په شپه ګډېږي که واده چا کرنی نو ټي وي او وي سي آر خو چا وړی نه دی بیا ټوله شپه دې ډمتوب ته ناستې وکړي بیا چې ورځ ملک ته دې ګوره دا هغه ملک دی چې دا اجراګان په دې ملک تاسو سربراهان کوئ اجرا نه به ته څه توقع کوئ چې دی به ماله په ملک کې د سړیتوب کار وکړي دا توقع دی نن ستا په ملک کې ګوره یو ډمتوب شروع میوزک سنټر ورپسې دویم ډمتم شروع شو ویډیو گیم د قوم ماشومان په تباہ کیږي لګیا دی د قوم ماشومان هغه ډمتوب لا ختم نو چې بل ډمتوب شروع شو نه هغه دی چې میز جوړی او دکان په کرای نیسی او هغه له لختې پیدا کړی دی او هغه غونډس کې پر غړی راغړی چې هغه ته خدای خبر څه وایي ها بیلیټ دا چاو بیلیټ څومره مزیدار نوم یې زده کړی بیلیټ ته اوس هر سړی نه بے غیرت جوړ شو مزدوری نشي کوله روزګار نشي کوله هغه د بے غیرت بچی چې دی یا به د ویډیو گیم دکانو باسي او یا به د بیلیټ ټیبل دکانو باسي دی به ورته ناستی او د قوم بچی به په جواری کوي لګیا د پاکستان حکومت خدای په خبر ګستر ګورون کا خدای دې هغه په خبر ګوراند کی چې دا دوی لچا وټونه ورکړي د دوی چا انتخاب کړي هغه دې په خبر ګوراند شي او په ټپ دي کی نن تګرځي دا ګوره مجسټریټان ګرځي باټینګر دې ګران خرڅ کړي قانون دې اسکا بوې دې 3 بټه 6 فوټ کې په باندې پرچا ورکړي تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي دې پسې ولې نه ګرځي باټینګر ګران دې پتندر دی ولګي ما خو مټر ګران دې ما خو وها ګران ده پتو په ولګوا خو قسم په خدای زهر ورځ چې کسب نه کله وها عالمه نو پختنه ته چې کلمت یې را چې مردار باندې خو دې چاړو نه درا والله العظیم چې ستا په دې ملک د نړۍ پوي کړی دا چې په دې درخواست ماده ټکې نه لیکلې نو مې منظور وي غوړه تاسو خو ورشي دی وزیر نه د المرګره له چاوي د پلاني وای ته د پلاني کفاره مالو ورشه کنه پلاني بس ورننه وته سره په دې ګړګړو ورکو او په دغه ځای ولا چاکولا هغه ستاویني مسکی ته دا غوي مال سره نو خدای دا قوم په جنتل سچ ور سره کوي ټکی خدای ظالم دی نه تاسو ټول خدای ظالم دی خدای ظالم دی نو مونږ سره چې څه کوي خکې کبد کڅوک پولیس راونی او یې ترړی نو د عذاب الله د پولیس په شکل کې را لګلې سزا یې درکړه کنه کڅوک مجسټریټ راونی او یې ترړی تاریخ کو ندی چې کور دې دا پلار روان یو معمولی کیسی او په کلونو ځوړل یو دیوانی کیس په یو لیس مکه دی جګړه دیوانی کیس سٹارټ شي 14 کال وشو یو کیس ته په یو لیس نیم فوټ مکه باندې جګړه وا 14 کال وشو سړی راته وی چې د خزې د جامون هم کتلا ما ورته وی چې د پاکستان قانون د لارډ میکاله جوړ کړی قانون دی لارډ میکاله د لندن لوی انګریز قانوندانو لوی انګریزو هغه پاکستان لا هغه قانون نه جوړول چې دوی په خوره زګو هغه داغه قانون درته جوړ کړی دی چې تر عمر لس پېشي خوار شي ذلیل شي رسوا شي بیړه دې غر کشي او چرتا مسلمان قوم سپر پاور جوړ نشي انګريز خو تعالی داسې قانون جوړ کړ تا په یو لیز مکه یو نیم فوټ مکه چې جګړه وا ته بتلې قرآن لا
چې قرآن څه وایي د ازمکې باندې زما دا دعوه ده د دا دعوه ده. مفتی به درته فیصله درکړې وه که دې بهللی وین بېغمه به وي او که دې ګټلی وین بېغمه به وي. تا چې قرآن پرېښو او د لاډمي کالې قانون له لاړې نو خدای به دې نور ذلیلوي، نور به دې رسوا کوي، نور به دې تباه کوي. انګریز دا غواړي چې مسلمان دې چرته یو سر جوړ شي. نن عراق امریکې ولې راټینګ کړی؟ ولې عراق څه کړي؟ وایي د په کویت ناجایز قبضه کړې. ټیک ده، امریکې ته چې دومره منصف ملک منصف څوک چې پکچا ناجایز قبضه وکړي نو امریکې ته د 14,000 میلو ناراضي اول ته انصاف کې. دا خبره ده، ټیک ده. نو تا په امریکا باندې الله هغه وبا راوله چې لوټه د لاندې باندې پاتې نشي. پرون چې فلسطینیانو باندې اسرائیل ناجایزه قبضه کړې ده او په بیت المقدس اسرائیل ناجایزه فائدہ قبضه کړې ده، تا خدای هلاک کا الته ولې رانغه انصاف کې ولې ټیک شو پکار خپلته مکه چې تا اسرائیل ته الټیمیټم ورکړې وې چې تا د مسلمان په قبله اول باندې ولې ناجایز قبضه کړې ده نو تا ته خدای انصاف التم کول پکار. مونږ ومنله چې عراق په کویت ناجایز قبضه کړې او ته بدل اغستولا د 14,000 میلو نراله نو تا بدا بدل زما د اسرائیل نه مغسته ټیک شو. تا بدا بدل پرون چې روس په کابل ناجایز قبضه کړې و روس او 12 کاله د کابل عوام لکونه خلق تباہ کړه، لکونه خلق ترنه پورې تباہ کیږي لګیا دي. تا به پرون روس ته الټیمیټم ورکړې وې کنه چې په کابل د ناجایز پیدا قبضه ولې کړه. ٹھیک نن پاکستان امریکا نواز اوس بل کار شروع کړي. صدر صاحب په یو ګرځي او وزیر اعظم صاحب په بل ګرځي، مولیان راټولې. یو بل شمل الدین یو وزیر جوړ کړي. شمل الدین ته وګورب اړون میلو ستار نیازی علماء سے مذاکرات کر رہے ہیں. ما ته ویلې مطلب کی سره خبرې کو دوی به مال چل خي والله کې ورش او یا ور سره کرا باندې پیښ شو د سستن باندې د کونینو ورتوالي چې د دوی عمرینو درد به نه قلاري. تاسو له شرم نه درځي؟ عراق واحد ملک دی نن په دنیا کې په مسلمان ملکونو کې چې د اسلام بوله بالا دیش ګیدړان ورته یو شي یو پکې د زمون ګیدړان دیش نو دیش ګیدړان ما فکر نہ کوا تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وہی د باد د تیزوالی نا او عقاب مارغه گھبراوے گما سمره چې باد تیزی نو تابالو زئی سمره چې نارمل کونه ورته یو کیږي. صدام حسین لبا آسمانی نور امداد را ته مسلمان ملکونو بادشاہانو ګره په سړو کې پټناس غغره اوس خدای چې د کویت شیخ صاحب چرته او صدام ګره پړمبنو مورچو دی ورځو کې دوره کوي. رومبنه مورچې دي اول تسپانو له خپل کټوای پکې او زموري مړی والله کدوی رانه د امن ساوای نن په عالم او شرمېدل به څو شرمېږي. نن په عالم کې امریکا رسوا په عالم په خپل کانګرس کې خپل کانګرس د امریکای پارلیمنت چې دی هغه ورته وی چې کور دې پدا کګه خلوران شته خو چې د 2-3 غنټو خبر اوس دا معاملې کم زیاته لا اوس بس کی تاسو خیال را نن 14 ورځ 14 خیر ارڅ چي
نو تماشا کو صدام ورته بیګا ویلی چې امریکای چې را میدانی شي نو پلاشونو وړو بستړی شي امریکای پلاشونو وړو بس خو تلګرام میدانی شي ما پرون پکې یو سړی ته بل تجویز پیش مال بل کارو کوي راځي د امن میشن کې در سره مونږ هم مرګري کی ملکی جنگونه به یو طرف ته صدام حسین او صدر بوش دا به په میدان کې پرید چې څوک راو پر زولو هغه بیلو دا چې چاو پر زولو هغه وګټل راځي که ایمان درکې دا میدان کې ورسره جنگ بټنی جنگونه خو خزم کولی شي نو ستاسو د دواګانو برکت ته نن هغه بربندي جنکای چې د حجاز مقدس پس مکه ګرځې دي د صدام حسین په حوالات کې پرې بربندي د په جیل کې پرې نو زما عزیزانو یو سړی دی بل چا کې چې لک سړی توب وي او شرافت پکې وي او انسانیت پکې وي نو هغه داسي لکه د فرانس وزیر دفاع چې استعفا ورکړ کافر ملک لیکن هغه وی چې نه مایده خدا شی و چې کویت نه فوج وباسو مایده خدا نه و چې موږ به د عراق بچی تباہ کړو حضرت علی په کوم ازمکه قربان شوی د امام حسین سره عراق ته تاسو خیال نو عزیزانو عرض به داو چې دی وخت کې اس باونډري کولاو نه دا چې څوک په ورشي خدا اسمان باونډري کولاو آسمان هدا یو بزرگ شعر دی وای اے اسمان صد کربلا خوراتا ہوا اے اسمان صد کربلا خوراتا ہوا تا ته د هغې د افسلو خبرې یادې دي